په دې سوشل میډیا باندې مولانا تاج اکبر صاحب مخکې نه را روان دي ماشاءالله والله دې عمر کې برکت واچي زه نما او اکثر ملګري تاسو دې وینئ چې یو خپل حلال د تور چې روزګار شروع کړی دی او تاسو ته پته ده چاته به پته وي چاته به پته نه چې لکه اول د هغې حالات څنګه بیا الله جل جلاله فضل وشو هغې تبلیغ کې لاړه بیا علم وکړو د علم نه بس مدرسه ده مسجد دی خو عمر داسې دی چې شپېته کاله عمر دی تقریبا داسې معلومیږي او سپین ږیری دی او ماشاءالله په سنتو باندې برابر شو او الحمدلله اوس د دین خدمتونه کوي لګیا دي مدرسه ده ورسره مسجد دی ورسره او بیا ورسره هغه خپل یو روزګار شروع کړی دی نو ګورئ روزګار کول تجارت کول دا د ډیرو احادیثو مبارکو نه ثابت دي چې په خپل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم بهترین رزق یا بهترین تجارت کم یو دی وایي چې بهترین تجارت هغه دی چې هغه په لاسو سره وشي او هغه تجارت بهتر دی چې هغې کې په اخیستلو او خرڅولو کې رښتیا وي او یعنې رښتونې اخیستل او خرڅول مطلب چې دروغ پکې نه نو هغه موږ تاسو وینو په سوشل میډیا باندې چې هغه مولانا صاحب لګیا دی په خپل لاس باندې مزدوري کوي او هغه تورې چې کوم دی د هغې نه شروع اچولې ده څوک ورله اډر ورکوي چاله کور ته وړي چاله دوکان ته وړي خپل محنت کوي نو بعضې ملګري که هغه د هرې طبقې سره تعلق ساتي اعتراض کوي چې وایي زه خو یا مولانا صاحب یم یا مفتي صاحب یم او زه روزګار کوم ما خو په سوشل میډیا باندې نه دي ورکړي داسې چل دی چې ګوره په سوشل میډیا نن سبا دا اشتهار دی دا تشهیر دی څنګه چې بیانات دې باندې کېږي مسایل پکې بیانېږي نو هر چا سره لاس کې موبایل دی هغه اوري نو دغه شان د دې دا روزګار که په سوشل میډیا باندې وچلي نو دا خو څه کفر نه دی دا خو څه ګناه نه ده بلکې دا ثواب دی چې خلکو ته پته ولګي چې او ګوره مولانا صاحب دی او دغه شان تورې چې خرڅوي نو دی خو به د ده په کار کې خو به دوکه نه صحیح شو دویمه دا ده چې دا هم اندازه وشي چې بھائی خپل روزګار پکار دی خپل محنت پکار دی د چا اسرې ته کتل نه دي پکار که هغه امام دی که هغه عالم دی که هغه تبلیغي دی او که هغه د هرې طبقې سره هغه تعلق ساتي نو هغې ته دا یو سبق ملاویږي چې بھائی وګورئ په دې حال کې علم کې ډېر زیات کمزور هم دی او کور کې مجبوریان دي هغې ټاپک له به راځم او بهر کې دا ټولو ته یو پیغام هم دی او دا یو اشتهار هم دی په دې کې خو څه قباحت نشته که یو سړی یو روزګار کوي او هغه په سوشل میډیا باندې وښيي نو د هغې به خامخا څه فواید وي او الحمدلله فایدې شته ډېرو خلکو ته د سوشل میډیا نه پته ولګي د هغوی ته هم فایده وشوه مولانا صاحب ته هم فایده وشوله نو په دې کې خو څه قباحت نشته دی چې ګینې د باندې اعتراض کول چې دا ولې ته په سوشل میډیا ورکړې تا که روزګار کړی ځان نه به دې کړی ځان نه به کوي دی چې روزګار کوي نو دی هم ځان نه کوي خو قوم ته هم پیغام ورکوي چې قوم راپاسئ خپل محنت وکړئ خپل مشقت وکړئ ځان وکړوئ مزدوري وکړئ نو دویمه خبره دا شوله چې وایي اشتهار په دې کې څه خبره اتره نشته بله دا ده چې مولانا صاحب د هغې د حالاتو نه هر سړی نه دی خبر الله جل جلاله دې موږ تاسو د ښې لاس دی دا دې الله د ګس لاس نه محتاج کوي د هغې په کور کې ماشومان دي ټول ماشومان دي کم سن ماشومان دي بچی دي څوک بیمار دی څوک څه دی څوک څه دی هغه حالاتو نه موږ ځان نه خبرو او اعتراض دا را ډېر زر راځي چې په چا باندې وکړو درېیمه خبره دا ده چې وایي موږ مولانا صاحب سپورټ کړو سپورټ څه دی ګوره سوال نه کوي چا نه چې مال راکړه مدرسې دپاره د چاندي اواز نه دی کړی د جومات د جوړولو دپاره د چاندي اواز نه دی کړی چې وایي مال دا راکړئ وایي هغه اواز کوي چې کوم څیز تاسو خپل کور کې خورئ څکئ هغه څیز زه خرڅوم هغه مانه واخلئ زیاتې پیسې درنه دي انشاءالله چې د دوکاندار نه د عام کې چې موږ کوم ځای کې خرید او فروخت کې د هغې نه پیسې ارزانه وي اوریجنل به وي ما ته پته ولګېده او زه په خپله باندې په سفر کې یم او انشاءالله زما دا اراده ده چې زه تر څو پورې راکې وکړي نو هر عالم هر مولانا صاحب او هر نیک انسان هر مسلمان موږ به یو بل سپورټ کوو موږ به یو بل له لاس ورکوو دې وخت کې مولانا صاحب د لاس ورکول صرف دا دي چې موږ او تاسو د هغې نه دا څیز واخلو تجارت دی چې کوم یې هغه سټارټ کړی هغه ته موږ وایو ارزان هم دی او څیز او کوالټي هم هغه هم زبردسته ده چې د هوټل والې خوښوي چې وایي ته مال راوړه د هوټل والا خوا دې خوا څیز ده ساتي او هغه چې یو څیز خوښ کړي نو هغې کې به څه وي وایي موږ او تاسو مولانا صاحب ټول علما کلک سپورټران جوړ شو ورسره ودرېږو په ځای د دې چې اعتراض پرې کوو او بیا بعضې د نیکان خلک د نیکې طبقې سره تعلق ساتي او اعتراض کوي اعتراض نه دی کول مولانا صاحب ته په دواړه لاسو باندې شاباسي ویل پکار او د مولانا صاحب سپورټ دا په ما باندې لازم دی او په تاسو ټولو باندې دا لازم دی